نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی چې کله روزدار ودشي الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي اے فرشتو د دې روزدار دا خوب په عبادت کې اسراف کوي ځکه چې خلک تراوی وکي کنه نو بیا ودشي نو دې د پاره ودشي چې زه پښمنی ته په ټایم باندې را پاسم نو د تراوی وکړو ودشو دې د پاره چې زه پښمنی ل را پاسم الله تبارک وتعالى فرشتو ته وای د خوب په عبادت کې اسراف کوي کله چې روزدار انسان چف ناسوي الله تبارک وتعالى فرشتو ته فرمایي اے فرشتو دا روزدار چې ترسو پوری چپ ناسته د په عمل نامه کې سبحان الله لیکي نو د روزدار خوب دا عبادت ته او د روزدار چپ کې ناستل دا سبحان الله ده نو چې کله یو انسان روزنی ولیدا او د روزه په خله باندې د الله تبارک وتعالى ذکر کوي لا اله الا الله وای استغفار وای د روزدار د روزه په خله باندې د قرآن تلاوت کوي د روزه په خله باندې د الله په کور کې په نفل باندې ولاړ دی چې دا غي به څومره ثوابي زکه چې د روزدار خاموش کې ناستل سبحان الله دا نو چې د عبادت کوي د تلاوت کوي د نفل کوي چې دا غي به څومره لوی ثوابي نو دومره مبارک میاشتا تدې وجنا د رمضان المبارک په میاش کې هغه بدبخت انسان دی چې هغه ته په دې میاش کې بخنه نصیب نشي هغه ته مغفرت نصیب نشي هغه په الله تبارک وتعالى باندې په دې میاش کې ځان اون بخي دا ډېر بدبخت انسان دی نو ډېر د برکتونو میاشتا اول عشره رحمت وو دویم عشره مغفرت وو اول عشره تیر شو الله دی او کی چې مونږه پر رحمتونو کې پټ کړیو دویم عشره د منځنۍ لس ورځې مغفرت ته پدې کې الله تبارک وتعالى انسان ته دا ګناونه معاف کوي الله دی او کی چې الله پکې زمون ګناونه معاف کړي ځکه دویم عشره هم په ختمېدو ده او دریم عشره چې دا هغه کې د اور د جهنم نه خلاصې دي ځکه چې الله درته ګناونه معاف کړه خو د اور د جهنم نه خلاص شوي کنه نو په دریم عشره کې بیا د اور د جهنم نه خلاصې دی الله پاک تمام مسلمانانو ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکړي ورونو د رمضان المبارک هر کار چې د عبادت ته پیشمنه عبادت ته روزمات عبادت ته خوب عبادت ته خاموش کې ناستلم سدي عبادت ته د روزه په خله باندې الله د دې انسان هر کار په عبادت کې حسابوي مونږ چې د پښمنی لرا پاسه پښمنی لا نو دا پښمنی هم پس کې حسابيږي په عبادت کې حسابيږي دیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین الله تبارک وتعالى او د الله تبارک وتعالى فرشتي په پښمنی کون کې باندې رحمتونه لېږي الله او د الله فرشتي په پښمنی کون کې باندې رحمتونه لېږي نو دا پښمنی کول هم عبادت ته دیو جن علماء لیکلي دي بعضی خلک داسې ټوله شپه خوراکونه وکي ټوله شپه خوراک کوي نو بیا پښمنی نه پاسي وای زه موړ یم زه سیما موړ یم پښمنی نه کوم زه خوب کوم نه علماء لیکلي دي وای پښمنی ته پاسا کو زیات خوراک نشي کولای یو کجوره وخره یو کجوره زیات خوراک نشي کولای یو ګوټ او بوسکا خو پښمنی ته پاسا سنا سپکه خامخه وکا زکه پښمنی ته پاسې دل او پاغه کې خوراک کول دا څه دی عبادت ته
الله او د الله فرشتي در باندې رحمتونه را لګي. او حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی الله تبارک وتعالى پدریو سيزونو کې برکت یې خېده. پدریو سيزونو کې الله تبارک وتعالى صحیح خېده برکت یې خېده. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په جمع کې جمع نو هغه هر کار جمع د جمع مون شو یا د کور کار په جمع شو یا د کلی کار په جمع شو هر هغه کار چې هغه اجتماعي تور کیږي هغه په یو ځای باندې کیږي په هغه کې الله تبارک وتعالى صحیح خېده برکت یې خېده. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سرید الله تبارک وتعالى په سرید کې برکت یې خېده. سرید څه ته ویل شي؟ د غوښې په شوروا کې چې ډوډۍ ماته کی د غوښې په شوروا کې ډوډۍ ماته کی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوښ خوراکو په دې شوروا کې باندې نبی علیہ السلام چې ډوډۍ ماته کړه دا نبی اسلام ته ډېره خوښه وه. نو سرید ماته کړې ډوډۍ کې الله تبارک وتعالى برکت یې خېده. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله په پېشمنی کې برکت یې خېده. د پېشمنی په خوراک کې الله صحیح خېده برکت یې خېده. تدې وجه چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پېشمنی ډوډۍ ته کېناستو او صحابه کرامو ته आवाज کو نو دا به ورته نه وی چې راشه ډوډۍ وخورئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته ویل وی راشه برکت ته راشه. پېشمنی ډوډۍ ته نبی علیہ السلام څه فرمایلو؟ برکت فرمایلو. وی راشه برکت حاصل کړئ لګ لګ ډوډۍ وخورئ چې برکت حاصل شي درته. نو د پېشمنی په ډوډۍ باندې په پېشمنی په ډوډۍ کې په پېشمنی کول کې الله تبارک وتعالى صحیح خېده برکت یې خېده. نو پکار دا چې مونږ هر انسان پېشمنی کو د ثواب په نیت باندې د ثواب په نیت باندې. نو ما درته وویل چې د روزې په هر کار کې الله تبارک وتعالى صحیح خېده ثواب یې خېده ثواب یې خېده. دا چې خسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم شریکه کړئ. السلام ډېر